سهیل آفریدي مشکلاتو کې گیر شوی دی. څه مشکلاتو کې گیر شوی دی او څنګه گیر شوی دی ډیټیل سره په خبره کو. خو د عمران خان پرون 4 کیسه لګېدلي دي، 2 په سپریم کورټ کې او 2 په های کورټ کې. په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کو. هغې نه پس بیا سهیل آفریدي ته راځو چې سهیل آفریدي ته دا وخت څه مشکلات دي. نو ویډیو مکمل وګورئ. ټول نه پهله د عمران خان په کیسونو باندې خبره کو. د عمران خان 2 کیسونه سپریم کورټ کې او 2 په های کورټ کې لګېدلي وو. پرونه سپریم کورټ کې یو کیس د ملاقاتونو حوالې سره او دویم کیس چې کوم هغه په سپریم کورټ کې د عمران خان خوریانو درخواست ورکړی و چې عمران خان کیس ته داسې بینچ په دې کې داسې یو بینچ جوړ کړل شي چې هغه د فیصله وکړي چې عمران خان به هسپتال ته منتقل کیږي که نه کیږي. په هغې به هغه درخواست باندې هم پرون سماعت شوی دی. بل اسلام آباد های کورټ کې هم 2 کیسونه لګېدلي دي چې عمران خان وکیلانو ته د پیش کېدو درخواست شوی و چې 190 میلیون پاوند کیس کې د عمران خان وکیلان د پیش شو. عمران خان وکیلان ویلو که چېرې په دې کیس کې عمدې های کورټ زمون خلاف فیصله وکړه نو موږ به بیا دا فیصله چې کومه ده په آئینی عدالت کې چیلنج کوو، ځکه اخرنی چوایس چې کوم دی هغه آئینی عدالت دی. نو چې سپریم کورټ نه او های کورټ نه عمران خان ته ریلیف میلاو نشي نو بیا مشکل ده چې آئینی عدالت نه ورته میلاو نشي. لکه چې هلته نه میلاو نشي نو بیا آئینی عدالت نه به ورله څه میلاو شي. بل کیس د عمران خان سره د ملاقاتونو حوالې سره پرون هم لګېدلی دی چې اډیاله جیلر چې کوم هغه توهین عدالت کړی دی. عمران خان سره ملاقاتونو ته نه وکیلان پرېږدي نه د هغې فیملی پرېږدي. ایون د عدالت په حکمنامه باندې هم دغه ملاقاتونه عمران خان سره نه کیږي. نو په عمران خان چې کوم د اډیاله جیلر دی په هغه باندې توهین عدالت درخواست هم د عمران خان وکیلانو ورکړی جی. اوس پر راشو په سهیل آفریدي لږه ډیټیل سره خبره کو چې سهیل آفریدي ته څه مشکلات دي او دا مشکلات څومره خطرناک سهیل آفریدي دپاره راتلونکي ورځو کې ثابت کېدی شي. ګوره دا وخت د سهیل آفریدي غټ مشکلات چې کوم دی هغه د KPK بجټ دی او عمران خان سره د ملاقات دی. دا 2 ډېر غټ ټاسکونه دي د سهیل آفریدي دپاره او دا 2 ډېر غټ مشکلات دي. که چېرې دې مشکلاتو کې سهیل آفریدي پاس شو نو بیا سهیل آفریدي به داسې چې لکه دی به ټول عمر د PTI یو غټ لیډر پاتې کېږي. سهیل آفریدي ویلي چې 19 جنوري یعنې نن ورځ یادوله چې نن به مونږ بجټ پیش کوو او چونکې دې حوالې سره ولا ماهرینو څه کوي چې د PTI کوم لیډرشپ دی هغوی ورته ویلي چې که چېرې د ستا عمران خان سره د بجټ پیش کېدو نه مخکې ملاقات ونه شو نو بیا بجټ ته پیش که خو پارشل بجټ پیش که، مطلب داسې بجټ پیش که چې د 3 میاشتو وي چې کله عمران خان سره د ستا ملاقات وشي هغې نه پس بیا ښه مکمل بجټ پیش که. نو ډېرو ولا دا مشورې هم ورکړي دي خو نن چې کوم دی ایکسپیکټډ ده چې مکمل بجټ د KPK پیش شي سهیل آفریدي په سربراهۍ کې. او عمران خان سره لا تر اوسه پورې د سهیل آفریدي ملاقات هم نه ده شوی او عمران خان سره سهیل آفریدي په دې وجه ملاقات کول غوښتله چې دا بجټ ورسره ډسکس کړي او د هغه په صلاح او مشوره باندې دا بجټ پاس کړی شي. خو هغه سره ملاقات نه کېږي نو دا د سهیل آفریدي دپاره غټ مشکلات دي. د مشکلاتو کې ګیر دی چې د عمران خان سره د ملاقات نه بغیر د هغه د مشورې نه بغیر به بجټ پیش کوي. د عوامو به څه ریاکشن راځي، عوام به څه کوي، د بجټ کې به څه کېږي. نو دا د سهیل آفریدي ډېر غټ مشکلات دي دا وخت. نو دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده خپله قیمت رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.